خوارانو پکې حال بدل شو مونږ به یقین وکړو چې کال بدل شو او مخکې نوکر اوس ملازم یادیږي جواب یې هغه دی خو سوال بدل شو ډېر خیال او اوس د مطلب یارانې خلک ستایي فرهاده ستا د عشق مثال بدل شو بیا ووایه زه دا مننه چې اوس د مطلب یارانې خلک ستایي فرهاده ستا د عشق مثال بدل شو او دغه څو شعرونه نور نه وي چې کله کله په تمامه دنیا خور شي زما کله کله په تمامه دنیا خور شي او کله کله مې د هر چا نه زړه تور شي او کله کله په سنګل د یارو د شم او کله کله راته ناسته د یارو اور شي او کله کله به پردي را نظارېږي او کله کله به دښمن راته خپل رور شي ډېر ښه دی یار او کله کله په ړندو سترګو لیدل کړم کله کله مې ښه روغ نظر شم کور شي او کله کله په یو طرح خوشحالېږم او کله کله خپل جنون راته پیغور شي ډېر ښه دی یار ارشاد او دغه څو شعرونه نور به تړالی کړمه چې د مینې په دریاب کې ډوبېدوله به څوک نه وي ښایست په بلا ډېر وي خو کتوله به څوک او زما په غم به ټول خلک خپه خپه ښکارېږي خو ما پسې په چغو جوړېدوله به څوک نه وي او مونږ هسې په مانځه کې د سپرلو سوالونه وکړل ګلونه په اوربل کې ښودوله به څوک نه وي او منم چې مستانه ملا به بیا مسلې چیړي خو منصور غوندې په دار باندې خطوله به څوک نه وي او تر د رباب په زیرو بم کې به ښکارېږم غزل به مې ویل شي اورېدوله به څوک نه وي ډېر ښه دی یار او دغه څو شعرونه نور چې کم چې دردمن وي هغه زړونه به ترې ښه خبرېږي او بې درده زړونه د دردمندو په حال څه خبرېږي او منصوره دې خلکو د حق په اواز ځان کوڼ کړی ستا په نارو خو به د هغې جهان مړه خبرېږي او دلته د لوبو سامانونه دوباره مه راوړه او د کونډو چم دی بیا به جاړي چې واړه خبرېږي دا بیا ووایه یاره دا شعر مننه چې دلته د لوبو سامانونه دوباره مه راوړه او د کونډو چم دی بیا به جاړي چې واړه خبرېږي او څومره بدبخته دي په نه خبره یو بل وجني د ژوند په قدر به مې کله پښتانه خبرېږي او تا که په خپله ژبه لږ غوندې کابو راوسته زما د خولې نه به ورته هېڅوک نه خبرېږي او دغه څو شعرونه به ته نور ډالۍ کړمه چې ستاسو په کوڅو کې د خپو پلونه به مې پاتې شي ستاسو په کوڅو کې د خپو پلونه به مې پاتې شي او زه به ترېنه لاړ شم خو یادونه به مې پاتې شي او بیا ورته زما په سترګو ګوره که دې یاد شوم او ځوړند هر دیوال ته تصویرونه به مې پاتې شي او لږ څه ته مې پرېږده مرګه دومره زر مې مه وژنه او زړه کې ډېر نیمګړي ارمانونه به مې پاتې شي او دغه سرمایه مې د اوتر جنون له ډېره ده او خیر دی که زه مړ شم خو شعرونه به مې پاتې شي ډېر ښه دی او دغه څو شعرونه به د اعظم په غوښتنه باندې چې خدای خبر بیا به مې دیدن له اشنا کله راځي او چې دومره زر رانه واپس ځي نو بیا څله راځي او چې په مینت درته ویم راشه نو وایي نه درځمه چې بې مینته دې زړه وغواړي په خپله راځي او ماله چې زه نه د ململو په کپړه وتړي ستا به یقین وشي تپوس له به مې هله راځي او چې پښتنو له مې کورونه او دیوالونه اوس یې د نوښار سیند ته وراني له د کابله راځي او چې خپل جنون ورباندې رنګ په رنګ چلونه وکړي داسې ښکارېږي چې اوتر له به اجله راځي ډېر ښه دی یار دغه څو شعرونه نور چې په دې بانو مې مسافر بچی خبر له راځي کله په سوال د چا واده کله اختر له راځي او خدای زما د مسافر بچي به دا برخوه چې پټې سترګې جوبل جوبل به خپل درد له راځي
او په بله خاوره څوک ټوپک او توره نه راخلي خو هر یو ظالم د پښتنو وطن ته شر له راځي ډېر ښه دی یار. او دغه متل د زمانو نه په پښتو کې شوی کاڼې تیزي ځینو اکثر د یتیم سر له راځي. او تر زه خو دې جنون ته فکر وړی یم کله په سوات کې اوسي او کله پېښور له راځي. او دغه څو نور نوي شعرونه چې په چا په ګرمو بسترو کې په مزه تېره شي په چا خوارانو په څادر کې ټوله شپه تېره شي. هی هی بیا ووایه یاره دا. مننه چې په چا په ګرمو بسترو کې په مزه تېره شي او په چا خوارانو په څادر کې ټوله شپه تېره شي. او د قسمت جنگ د زندگی په عقل فکر نه ده چا باندې حد نه سیوا بده په چا ښه تېره شي. او ته بیا د خپل ژوندي ارمان ډولۍ ته تمبل وها خو چې زما د مړ ارمان دا جنازه تېره شي. ای یاره بیا ووایه یاره دا شعر. مننه چې ته بیا د خپل ژوندي ارمان ډولۍ ته تمبل وها خو چې زما د مړ ارمان دا جنازه تېره شي. او ستا د ناڅاپه تلو راتلو به درته څه وامه خو د زړه په کور باندې مې سمه زلزله تېره شي. او بیا که په بل موسم کې سوات ته راشي څه پې کوي یاره چې اوس ته نه د واورو نظاره تېره شي. ډېر ښه دی یار. او څه ناڅه خیال به پورې خامخا او ترن ښه دي چې په جنون مې د رنګونو قافله تېره شي. ډېر ښه دی یاره حد دې کړی دی یاره او تره. ورګه دته نوي یاد دي صبر وکړه نوي لیکلي دي د پرېږده خپلې طبې ده. دا ډرامې سټارټ شوي. ظاهر شاه او دا پکې بیا راولم دا پورې کټ کوه کوي نه دا پکې کټ کوم مړه بېغمه شه ته ولې هرېږې